السلام علیکم ګرانو کتونکو دیم تفهیم ګرانو کتونکو د نوشهره کلا پولیس د پیر سباق د 18 کالو چې کومه جنۍ د واده څو ورځې شوې وي او هغې نه پس قتل کړی شوی وه نو د هغې قاتل ملزم هغه ګرفتار کړی دی او باقاعده د هغه خلاف هغه نه آله قتل هم برآمد که وسله هم ترې برآمد کړې ده دغې حوالې سره ډي اس پي رسالپور اختر نصیر خان په خپل دفتر کې صحافیانو ته پریس بریفینګ ورکړی دی. هغه پریس بریفینګ کې هغې وینا وه چې د پیر سباق سره تعلق لرونکې د جمال خان کور والا هغې نوشهره کلا پولیس ته رپورټ کړی و چې د هغې د 18 کالو لور چې څه وخت مخکې مراد خان سره واده شوی نو مراد خان هغه پې فایرنګ کړی دی او هغه یې وجلې ده. دغې رپورټ درج کولو نه پس پولیس خپل تفتیش کړی دی او پولیس کاروایی کړې ده نو پولیس د هغې چې کوم خاوند مراد خان هغه ګرفتار کړی دی او هغه نه چې تفتیش کړی دی نو دغې دوران کې مراد خان اعتراف جرم کړی دی. هغه نه پولیس باقاعده چې کوم وسله ده آله قتل هغه هم ترې برآمد کړې ده او هغه خلاف باقاعده د قتل اف آی آر هغه درج شو. دې حوالې سره پولیس وایي چې همدې کیس کې راتلونکي وخت کې نور هم مونږ تفتیش کوو او اصل وجوهات اصل چې کوم حقایق دي هغه به هم مخې ته راځي. د پیر سباق په علاقه کې دا قتل ډېر مشهور و چونکې د جوړې څه وخت مخکې واده شوی نو پولیس ته ملزم مراد خان هغې اعتراف کړی دی او هغه وینا دا وه چې د خپله ښځه د 18 کالو مسمات سی هغه د شک په بنیاد باندې وجلې ده او دته شک و چې د ښځې چا سره تعلق نو د غیرت په نوم دا قتل د دې ارتکاب د کړی دی او غیرت کې راغلی یم او ما قتل کړی دی. ډېر افسوسناکه واقعه وه دا د نوشهره کلا تانه نوشهره کلا په حدودو رسالپور کې څو ورځې مخکې شوی و او دا یو ډېر پیچیده غوندې کیس هم په دې کاروایۍ باندې پولیس افسرانو چې ښکته کوم ټیم په دې باندې کار کړی دی هغوی ته یې شاباسۍ هم ورکړی دی او د هغوی دپاره یې د انعاماتو اعلان هم کړی دی. به هر حال زه به دا ووایم چې غټه کاروایي ده چې د قتل مقاتلې اکثر چې داسې کوم واقعات کیږي نو هغه بیا فایلونو کې دباو شي او فایلونو کې روک شي او هغې باندې کارویانې کلونو کلونو پورې بیا فریقین ګرځي او په هغې باندې کارویانې نه کیږي. نو دا څو ورځې شوي وي چې دا کیس شوی دی او مخې سره پې د بنګه کاروایی شوې ده ملزمان هم نیوی شوي دي نو یو اپډیټ ما ویمې چې خپل ویور سره دا شیر